د خیبر پښتونخوا د نوهار ضلع په پبو تحصیل کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تورونو پولیسو نیولې او دغه په ضد یې مقدمه درج کړې ده. د ګل پرواز په سیمه کې خلکو دغه په ضد سخت احتجاج کړي او د پولیسو نه غوښتنه کړې چې یا تن د خوي ته وسپاري چې ولس په خپل سزا ورکړي. د پبو په درب پولیس چوکۍ کې د شوی فایار لمحې پولیسو ته د سیمې د یو اوسیدونکو ازمت چاله لوري ویل شوی چې په ملاقې درب چوکۍ سیمه کې د بختیار ولی نظیر پنوم یو تن قرآن پاک سوځولی وو. د پولیسو لخوا د شوی فایار لمحې د سیمې ګڼو کسانو او قرآن پاک سوځونکو بختیار نومې تن نیولې او د قانوني کاروایی لپاره پولیسو ته سپارلې دي. د نیول شوی تن بختیار تعلق هم د نږدې کلي نبی باندې سره ښودل شوی دی. د سیمې څخه سرچینو میډیا ته ویل چې دغه په د اطلاق ورېدونه وروسته د ګل پرواز د پبو د بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان د پبو تاڼې مې ته ورټول شوي او سخت احتجاج یې کړی. سرچینې و چې احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پولیس نیول شوی تن هغوی ته وسپاري تر څو چې خلک ورته په خپله په عامه ډاګه تیزنده سزا ورکړي. سرچینې و چې دغه احتجاج کوونکو په پبو بازار کې تر څه وخته جی ټي روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره تړلی وو. خو وروسته د پولیسو د پلټنو د څانګې د مشر یا اس پی انویسټیګیشن په مشرۍ کې شمېر لوړپوړي پولیس چارواکي سیمې ته ورسېدل او مظاهرینو سره د مذاکراتو په نتیجه کې په هغوی سړک خلاص کړو. د پبو پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط میډیا ته وویل چې په سیمه کې خلک سخت راپارېدلي او حالات خراب دي ځکه چې خلک غواړي چې د قرآن پاک سوځونکي تن په خپله تیزندي کړي. هغه وویل چې پولیسو یا تن له خلکو ژغورلي او خوندي مقام ته منتقل کړی دی. دغه پولیس چارواکي وویل چې پولیس د مذهب د سپکاوي د دې په اړوند پلټنې پیل کړي او دا معلوموي چې آیا یا تن کومه ذهني ناروغي لري کوولې قرآن پاک سوځولې دي. د تیرې مای په میاشت کې هم مردان کې تحریک انصاف ګوند د یوې جلسې په مخال د جلسې پارېدلو برخوالو د نګار علي په نوم د سیمې یو عامل په شکمنه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د پولیسو د سترګو وړاندې وجلی وو. تر دې وړاندې په کال 2019 کې هم د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم یو زده کوونکی د مذهب د سپکاوي په تورونو وجل شوی وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر